السلام علیکم ورحمت الله. زای چشتی ما امید ساتم چې ښه به یې. نن سهار ما موبایل کله کولو کو واتساپ مې چک کو نو نیوز ګروپونو کې څه ملګرو چې کوم دی هغه یو ماشومې تصویر سره چې کوم دی هغه تحریر شیر کړی و چې کومه ماشومه بله ورځ اغوا کړې وه او پرون چې کوم دی هغه ذبح کړې ده، حلاله کړې ده او بیا یې غورځولې ده. ویډیو دا حوالې سره ده. په دې سکرین دغه ماشومې تصویر تاسو ته هم ښکاري. د ګل غوندې ماشومه ده. زموږ خپل هم دغه شانتې ښکلې بچې الله پاک موږ له راکړي دي. دا ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې موږ په کوم ملک کې اوسو، آیا دا کومه پیښه چې مخې ته راغلې ده کومه ماشومه وفات شوې ده او کومې ماشومې سره دا ظلم شوی دی، د دوی په والدینو باندې به څه تېرېږي، د دوی په چې نور رشته دار دي په هغوی به څه تېرېږي. خو چېرې د دې خاندان څه دښمني وي، چا سره یې څه مسلې وي، د ځمکو تنازع وي یا نور څه مسلې وي، نو ټیک ته هغه مسلې په خپل ځای. خو د دې ماشومې چې کومې دی د دې څه قصور و. د 4 کالو دغه ماشومه چې کومه ده بې دردۍ سره یې ذبحه کړې ده، حلاله کړې ده او د قربانو چې کوم هغه وینه ده هغې سره د دې وینه ګډه کړې ده. آیا دا د ریاست کمزوري ده یا دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده؟ آخر دې ماشومې څه قصور داسې څه ګناه وه چې د دې ماشومې ته خو د دې والدینو د دې پلار څه داسې ظلم زیاتي کړي وي، د دې تره ظلم زیاتي کړي وي، نو هغه سزا بیا یې د پلار له ورکړې وه، د تره له به یې ورکړې وه. خو آخر د دې ماشومې څه قصور و؟ زموږ په معاشره کې نن سبا مونږ ګورو چې زیاتر چې کوم دی ظلم شروع دی. ماشومه به اوچته کړی شي، په سار له مړه پیدا شي، هلک په ورک شي، ماشومه 2 ورځې پس په مړ پیدا شي. زه حیران دی ته یم زمونږ ادارې څه کوي، زمونږ محافظ څه کوي، زمونږ ریاست څه کوي. دا ذمہواري د چا ده؟ دا ذمہواري د چا ده؟ زمونږ حفاظت په څوک کوي؟ زمونږ د بچو حفاظت په څوک کوي؟ دا جړه مونږ چا ته کوو؟ دا غوښتنه مونږ چا نه کوو چې یاره دا کومه ماشومه بې دردۍ سره وژلې شوې ده، آیا دوی په خاندان والا به څه تېرېږي؟ دا د اختر 3مه ورځ ده. تاسو خپله ټول لکه تاسونه چې کتونکي یې دا به ټول دویم بال بچهدار یې اولاد به م وي، خپلې بچې به درنه پیدا وي. د دې لپاره یو اواز اوچت کړې، د دې لپاره غوښتنه وکړې د حکومت وقت نه، د دې ریاست نه چې دا د ریاست ذمہواري ده. په دې هم کار نه کېږي چې ملزمان گیر شي، یو اړخ ته عدلیه چې کومه ده هغې سزا نه ورکوي. پولیس خو کارروي وکړي، پولیس خو ملزمان ونیسي، خو دغه غټو کورسو باندې یا کم عدلیه کې کم عدالتونو کې دا کم ججان ناست دي، زما دوی ته خواست دي چې خدای د قهر ویرېږي. ستاسو نه خو هم اولاد پیدا دي، ستاسو خو هم بچي شته که نه؟ تاسو اوسه پورې چا له سزا ورکړله؟ 2 ورځې پس بیا چې کوم دی دغه خلک چې کوم دی بهر ګرځي، په منونو چرس ورسره ونیسي، آیس ورسره ونیسي، سزا نشته دی په دې ملک کې. آخر وجه څه ده؟ داسې څه مجبورۍ دي ستاسو چې تاسو سزا نه ورکوئ چاله؟ تر څو پورې به دا مونږ دا زخرو ګوټونه چې کوم دي تېرو؟ دا چې کومه ماشومه په سکرین تاسو ته ښکاري، اخر دې د چا دې بچا سره څه ظلم کړي؟ لکه تاسو خپله سوچ وکړئ چې آیا د 4 کالو ماشومه دا چا سره ظلم کولی شي؟ د پړانګې سیمې چې کومې عوام دي هغوی ته هم زما خواست چې
مهرباني وکړئ راپاسې د دې ماشومې چې کوم قاتلان دي دې کې پولیس سره بھرپور تعاون وکړئ. چاته څه معلومات وي پولیس ته په ګوته کې پولیس ته نشئ په ګوته کولی. داسې ستاسو په علاقه کې معزز خلک په وي تکړه خلک په وي هغوی ته یې په ګوته کې هغوی به بیا پولیس ته په ګوته کړي. زه حیران دې ته یم چې سهار وختي سترګې م کولو شوې نو په دې ماشومه زما سترګې ولګېدې. خو زما د ریاست نه زما د دې وطن د هغه پولیس افسرانو نه غوښتنه ده چې د هغه ټول ملک ته پته ده چې د هغوی قربانۍ د هغوی منډې ترړې د هغوی هلې ځلې چانه پټ پناه نه دي. زما د هغوی نه غوښتنه ده چې خدای دپاره دې ماشومې کم قاتلان دي دا فوري گرفتار شي او هغوی له هغه ملزمانو داسې سزا قانوني سزا ورکوي داسې سزا وله ورکړي چې راتلونکي د هغوی په کورنو کې چې د هغوی راتلونکي کوم نسل دی چې هغه هم یاد ساتي چې داسې حرکت هغوی ونه کړي. بیا دې بچو له رزق نه ګټو مونږ به د کورونو نه بهر نه وځو مونږ به تر څو پورې دوی څوکیدارۍ کوو. زما د آر پی او مردان نه بی پی او چارسده سهیل خالد صاحب نه او د چارسدې هغه پولیس افسرانو نه چې کوم نامي ګرامي او تکړه افسران دي د هغوی یو نوم دی پرې چارسده کې یا ټولو نه زما غوښتنه ده چې ډي پي او صاحب د دوی یو ټیم جوړ کړي د دې ماشومې ملزمان چې کوم دي فوري گرفتار شي او داسې سزا وله ورکړی شي چې آینده چې کوم دی داسې قسم قدم داسې قسم سوچ هم څوک ونه کړي. په الله م سپارم ډېره مننه. الله پاکم تل آباد خوشحاله آباد